طهارت علماء کرام وی درې قسمه دی. یو طهارت ظاهری دی او دویم طهارت د عقیدی او د اخلاق دی او دریم طهارت هغه د زړه دی. طهارت ظاهری هغه د شریعت مطهره مطلوب او مقصود دی او شریعت په حکم کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې لس څیزونه داسې دي چې هغه د انسان د فطرت نه دي او د اسلام د دین بنیاد په هغې باندې ایښودلی شوی دی او په هغې کې لس واړه څیزونه هغه د طهارت سره تعلق لري چې هغې کې د بدن د اندامونو صفایي، په هغې کې د ویښتو صفایي، په هغې کې د نوکونو صفایي، په هغې کې د مسواک استعمال، په هغې کې د عطرو استعمال، دا ټول نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې کې شمار کړي دي. او قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چې موږ ابراهیم علیه السلام پس سیزونو باندې په ازمیخ کې واچولو، امتحان مې پرې راوستو، هغه پوره کړه. نو ډېر مفسرین حضرات فرمایي چې هغه د طهارت سیزونه وو چې هغه د ماشومانو کومه ختنه کېږي دا ده د مسواک استعمال، د نوکونو صفایي، زواید ویښته هغه لرې کول، د خپل بدن صفایي کول، د کپړو صفایي کول، دا ټول په هغې کې داخل دي.